بیګا په پی ایس ایل کې د لاهور قلندر او کراچي کینګ یو ډیر ګرم میچ شوی دی چې په دې میچ کې بال ټیمپرینګ کیس هم شوی دی. په دې میچ کې حارث رؤف یو ځل بیا په ډیت اور کې ناکامه شوی دی. حارث رؤف نه کچره ته په تپوسو کې په انټرویو کې اکثر ته صحافیان تپوسو کې چې اکثر ته ډیت اور کې ناکام وي نو حارث رؤف غوسه شي. حارث رؤف وایي چې صحافیان زموږ عزت نه کوي فلاو ډنګړه. خو حارث رؤف همیشه ډیت اور مطلب د اخرنی اور کې حارث رؤف همیشه په اخرنی اور کې رنز کنسیډ کړي دي. بیګا په عباس آفریدی 1 اوور 15 رنز پاتو لاهور قلندر به مقابله کراچي کینګ. 1 اوور 15 رنز پاتو د لاهور قلندر بالنګ او هغه اور حارث رؤف کولو. یو خو په دغه اور نه مخکې فخر زمان شاهین افریدی او حارث رؤف دا درې وړه ولاړو چې فخر زمان بال ټیمپرینګ وکړو. بال ټیمپرینګ مطلب دا بال سره چیړ چاړ وکړو. بال سره چیړ چاړ ټیمپرینګ کې په لاهور قلندر باندې 5 رنز پینلټي ولګېده. مطلب 5 رنز مفت کې کراچي کینګ له ورکړل شو. نو 1 اوور 9 رنز پاتې شو. جی 1 اوور 9 رنز پاتې کېدو کې پړومبني بال باندې حارث رؤف وکټ واغشتا. دویم بال وایډ وکړو. په دریم بال په عباس افریدی چوکو وخله او په څلورم بال په عباس افریدی چکو وخله. مطلب هغه کېری ولا په دوه بالو تمام کو. عباس افریدی راغو په حارث رؤف یو چکا او یو چوکو وخله. هغه 1 اوور 9 چې کم پاتو هغه په دوه بالو وکړ. نو حارث رؤف داسې دی چې لکه د رنز ماشین. حارث رؤف چې کوم دی په ډیت اور کې همیشه پاکستان کرکټ فینز هم مایوس کړي دي او لاهور قلندر هم. لاهور قلندر نه کوسم ته پښتنه کې چې حارث رؤف درکې کنه بس لاهور قلندر دا خبره ده چې وی آر فیملی زموږ ټیم خو فیملی ده او بس دینه خو یو کلاړي بم نه جی کچره د پاکستان کرکټ بورډ نوجوان کلاړیان سپورټ کړل لکه عاکف جاوید عباس آفریدی احمد دانیال علي رضا دې کلاړیانو باندې پاکستان کرکټ بورډ انویسټمنټ وکړو نو راتلونکي وخت کې پاکستان ته ښه بالران ملاوي دي شي. خو له بده مرغه پاکستان کرکټ بورډ عمدغه درې بالرانو پر سټیک شوی دی یعنی شاهین افریدی حارث رؤف نسیم شاه او دغه درې بالران رانیولي چې دی پسې پاکستان کرکټ بورډ چپکاو د نور ولا سوک نخ کاری. خیر په دې موږ ټاپک خبره نه کو. بیګا چې کم میچ شوی د هغې سکور کارډ طرف لزو په هر کلاړي باندې انډیویجولي خبره کو. لاهور قلندر کم ځای کې مسټیکس وکړل کراچي کینګ کم ځای کې میچ وګټلو ډیټیل سره په خبره کو. تاسو په سکرین باندې سکور کارډ ښکاري. ډومبنی بیټینګ لاهور قلندر کړی جی 128 رنزونه چونکې بیګا چې کم میچ نو لاهور قلندر بیټینګ چې نو هغې نه پته لګېده چې دی په هیټینګ موډ کې دي په سټرایکینګ موډ کې دي او دی غوښتل چې موږ 200 پلس ټارګېټ کراچي کینګ له ورکو. خو ګیر شو پکې په 128 باندې ټول ټیم را ریسټریکټ شوی دی. دې نه علاوه محمد نعیم چې کم دی په 12 بال 13 رنزونه کړي دي او فخر زمان 2 بال 1. فخر زمان ته موین علي سپیشل راغو د فخر زمان وکټ اغشتلو دپاره اور اماغ رنګو شو د فخر زمان وکټ واغشتا. ورپسې بیا عبدالله شفیق 24 بال 33. عبدالله شفیق لا دلته خپل اننګز لږ نورم ډیپ بوتلل پکارو اور دلته چې څلورم نمبر کم کلاړي دی پرویز حسین ایمون چې کم دی دا بنگلادیش کلاړي دی 12 بال 12 رنز دلته هم کړي دي. خو په دې پی ایس ایل کې لاهور قلندر د لپاره غټ ټینشن چې کم دی هغه هم دا 4 پوزیشن دی اور عمده کلاړي دی. دوه میچو شو دواړو کې د سره څه پرفارمنس نشته دی اور بنگلادیش کرکټ فین هم دا حیران دي چې پرویز حسین ایمون کې لاهور قلندر داسې کم ټیلنټ لیدلی او چې دی ځان سره په ټیم کې ایستلی. مطلب داسې دومره ښه کلاړي نه دی جی. حسیب الله خان چې کوم دی 30 بال 28 رنزونه جوړ کړي دي. دغه ټایم سچویشن ټف و منم خو حسیب الله خان ته یو موقع وه. حسیب الله خان ته دا موقع نه ویسټ کول پکار و. حسیب الله خان دا اننګز پکار چې 60-70 رنزو کې بیلډ کړی وی. سکندر رضا 21 بال 19. سکندر رضا هم ډېر کم سټرایک ریټ سره بیټینګ. شاهین افریدی 4 بال 7. شاهین افریدی 1500 اور کې ورچو. شاهین افریدی همیشه اخر اور ته روزي او چکنې مو وخت نو ځه نن شاهین افریدی له موقع چې د خپل بیټینګ خولې وي د خپل بیټینګ پاکستان کرکټ فینز له هم خولې وي او لاهور قلندر د لپاره هم دسه کړی وي. ښه زبردست طریقې سره بیټینګ کړی وي خپل اننګز ډیپ بوتلی وي. خو شاهین افریدی چې کم بیټینګ دی نو هغه لګي داسې چې دا توکا دی. مطلب که سمه شوه کینی بس خبره ختمه. ورپسې اسامه امیر 3 بال 1. حارث رؤف 10 بال 4. عبید شاه 3 بال 0. مستفیض الرحمن 1 بال 1. ټولو هر بیټسمین بالونه ډېر زیات ویسټ کړي دي او سکور یې کم کړی دی. دې کې ایکسټرا چې کوم دی 9 رنز ایکسټرا شوي دي یعنی 119 رنزونه لاهور قلندر په بیټ باندې جوړ کړي دي. 119 رنزونه بقایا
د کراچي کنګ بالنګ وګورئ نو کراچي کنګ سره موین علي زبردست بالنګ کړی 4 اوور 31 2 وکټ ایشتري دي میر حمزه 3 اوور 14 آوټسټینډینګ بالنګ میر حمزه هم کړی دی خو دلته زه دا حیران یم چې میر حمزه څلورم اوور ولې نه دی کړی لکه دومره ښه بالنګ نو څلورم اوور د بال ولې نه کړی حسن علي 4 اوور 25 یو وکټه سلمان آغا 3 اوور 25 یو وکټه ایډم زمپا 4 اوور 11 2 وکټ ښکلی بالنګ عباس افریدي 2 اوور 19 یو وکټه ایډم زمپا پکې زبردست بالنګ کړی ټول نه ښه بالنګ ایډم زمپا 4 اوور 11 رنز او 2 وکټې ترلاسه کړي دي ورپسې بیا مونږ د کراچي کنګ بیټینګ وګورو نو کراچي کنګ ورپسې دا سکور په اخرنی اوور کې په دریم بال باندې چیس کړی دی لکه حارث رؤف چې کوم دی هغه دا سکور ډېر په اسانه باندې ورکو مطلب دا 1 اوور 9 کېدل په آخر کې خو دونه په اسانه باندې هم حارث رؤف ته دا سکور نو ورکول پکار یعنی په چکا او چوکا باندې ښه که د کراچي کنګ بیټینګ باندې نظر واچوئ ډیوډ وارنر دی کیپټن دی 9 بال 8 رنزونه اور محمد وسیم 37 بال 38 محمد وسیم د یو ای کیپټن دی اور دله پته و چې پیچ کنډیشن هم ټف دي اور هغه ټایم کې د لاهور قلندر چې کم بالنګ ډېر ښکلی بالنګ یې روان کړی نو 37 بال 38 یو ښه اننګز بولزو یم ځکه 128 رنز چې اسکولو کې 37 بال 38 بد سکور نه دی سلمان آغا 2 بال 0 سات بیگ 21 بال 19 موین علي 21 بال 18 دیم ښه بالونه ویسټ کړي دي مطلب دیم دومره په اسانه دا میچ نه دی ګټلی خو په آخر کې بیا چې کوم عباس افریدي هیټ وکړو 2 باونډریانې ووهلې او میچ یې ولو ګټلو نو هغه به د لاهور قلندر منیجمنټ په د عباس افریدي نه ډېر زیات خوشحالي اعظم خان 12 بال 14 خوشدل 14 بال 13 عباس افریدي وګورئ 2 بال 10 یو چکا اور یو چوکا په حارث رؤف باندې نو حارث رؤف چې کوم دی د رن مشین دی حارث رؤف همیشه لاهور قلندر هم په ډېته ورکې اور پاکستان کرکټ ټیم سره هم همیشه د په ډېته ورکې وهل خوړلي دي ښه د لاهور قلندر بالنګ وګورئ 4 اوور 18 4 وکټ شاهین افریدي ښکلی بالنګ شاهین افریدي کړی دی عبید شاه 3 اوور 11 وکټ یوم نه ښکلی بالنګ حارث رؤف 3.3 کې 45 128 کې خو 45 رنزونه ده ورکړي وروره هغه هم په 3.5 اورونو کې یعنی 3 باله تسپیر دی که دا 3 بال هم د کړی وی نو 50 پلس د ورکول په 4 اوور کې او یو وکټ یې اخیستلی د سکندر رضا 1 اوور 11 وکټ یوم نه مستفیض الرحمن ښه بالنګ کړی 4 اوور 20 یو وکټه اسامه امیر 4 اوور 20 وکټ یوم نه اسامه امیر مستفیض الرحمن او شاهین افریدي چې کم محنت کړو هغه محنت باندې ولا حارث رؤف وباړولې دي لکه اسامه امیر د مستفیض الرحمن او د شاهین افریدي ټوټل اورونه چې تر اوچت کې نو دینه جوړیږي 12 اورونه په دې 12 اورونو کې دی 15 وکټې اخیستلې دي د دریو بالرانو او رنزونه ورکړي دي 58 رنزونه په 12 اورونو کې 58 رنزونه شاهین افریدي مستفیض الرحمن او اسامه امیر ورکړي دي او بل طرف ته په 3.5 اورونو کې حارث رؤف په یوازې 45 رنزونه ورکړي دي نو دې کې حارث رؤف چې کوم دی یو قسم لا د ټایم ماشین ثابت شوی دی نو دا مکمل سکور کارډو لاهور قلندر په مقابله کراچي کنګ چې کراچي کنګ ته په آخر کې دا میچ ګټلې دی او د لاهور قلندر د خولې نه دا میچ راوښ کړی دی یو لاهور قلندر چې کم کیس کړی دی دا نو پکار لکه فخر زمان ته نو پکار چې تبال سره چیړ چاړ کې خو سینیئر کھلاړي تنه به نوجوان کھلاړیان سره زده کړه کوي چې ته بال ټیمپرینګ کې انټرنیشنل کرکټ کې بال سره چیړ چاړ چې کوم دی دا غیر قانوني دی په دې باندې په کھلاړي باندې پابندي لګېدی شي په دې باندې په کھلاړي جرمانه لګېدی شي دا یو غټ جرم دی کرایم دی چې بال ته لاس دغه ته پکې نوکونه ورخښ کې یا پې سینډ پیپر لګې یا دې سره څه بل څه چیړ چاړو کې شهید افریدي مخکې یو ځل په بال چک لګولی او په دې وجه لګولو چې هغه هم وی چې زه یو څو میچونو له کښېنم نو څه په فخر زمان او لاهور قلندر باندې جرمانه هم په دې باندې لګېدی شي یو یې د پی ایس ایل انسلټ هم کړی دی نو کول پکار خیر دا مکمل بیگانی میچ سیناریو و بیگانه چې کم میچ شوی د هغې مکمل ډراما و مکمل مو په ډیټیل سره خبرو کې د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام